بسم الله الرحمن الرحیم ولا ينتج. مولانا دی کہ ټول احتمالات سو شاتم سو منگا ویلی وہ تقریبا ختم شیو فحال کون دا دی ہو کی چه دی برحان ندی انتاج معنی مصطلحا دیکھ دری احتمالات اگر رستنے احتمال سیدی مطلقا اول احتمال اللہ برحان ندے یعنی علت دا اشیاء ندے العیاذ باللہ دا احتمال فساقط من البین و دروغ دی باطل احتمال ذکر اللہ خو علت دے دا کل معادا دا طول معلولات دویم اللہ برحان اینی ندے دا اس سیدی اللہ اینی برحان ندے پاش اللہ سے معلول نہ دے بلکہ سدے علت دے داشت دویم احتمال پحال کون دا دے اللہ کے چے برحان نہ دے آغا لمی ماخلا سیشے نہ دے برحان نو برحان آغا کم چے دا قضایاو نہ جوڑی وعداد سے نہ دے دلیل لو کان الواجب برحانا کہ واجب برحان شی یلزم ان یکون غیر مستقلین طالبات المقدم مثل بیا بغیر مستقل شی طالبات المقدم وجن ملازم اللہ چه برحان شی برحان دا قضایاو نجوڑی گی و پا قضایاو کی قضیہ پرتی او قضیہ کی نسبتی طرفین و تا محتاجی او شی چه مرکب شی دا مستقل او دا غیر مستقل نسشی بی شی چه مرکب شی دا مستقل او غیر مستقل نسشی بی بیا غیر مستقل نو اللہ بغیر مستقل شی یو کس تے سوال کئی ویشی دی کہنا نا نکی گی غیر مستقل زکا چه مرکب دا مستقل او غیر مستقل نا بسو قسمی یو دا چه دا غیر مستقل داخل فی الکلام تا محتاجی لکه زیدن قائمون قضیه که یو دا چه دا غیر مستقل خارج عن الکلام تا محتاجی لکه فعل کی چه نسبت تے او فاعل تا محتاج دے چه خارج عن الکلمه دے اول شیء چه مرکب دا مستقل او غیر مستقل نه غیر مستقل نہیں مستقلی ذکا خو خلق قضیه تا وی چه دا مستقل دا فائدہ ورکی او دی دویمزی که مرکب دا مستقل او دا غیر مستقل نسی شوی غیر مستقل مستقل او غیر مستقل نسی غیر مستقل سوال بانی پوشو نو اللہ دی قضیه شی او بیام غیر استقلال لازمی گی نا نو برحان دی شی کنا جواب اول ځان پدې پوهه کمړه مستقل او غیر مستقل معنا سي مستقل معنا دا چې مفید د فائدې دی غیر مستقل دا چې مفید د فائدې نه دی مستقل فهم معنا دا نه چې محکوم علی واقع کیږي غیر مستقل دا چې نه واقع کیږي نو اول ځای چې قضیه هغه غیر مستقل چې داخل ته محتاجي انت غشی ته منګه غیر مستقل په دې معنا وایو چې محکوم علی نه واقع کیږي مفید د فائدې دی خو محکوم علی قضیه محکوم علی نه واقع کیږي په دې دویم ځای کې مرکب د مستقل غیر مستقل غیر مستقلی بالمعنیین یعنی نه محکوم علی واقع کیږي او نه محکوم علی واقع کیږي او نه مفید د فائدې او لفظ اللہ خو محکوم علیہ واقع کی پا عباراتو کی نو دا قضیہ نشکی ذکر قضیہ غیر مستقل لپا دا مانا چا محکوم علیہ نا واقع کی او اللہ خو سا واقع کی کنا محکوم علیہ نو ٹھیک شو اور سے دے پہ کہ سوکنا ہے پو اللہ سوچت کی دی جمع غفیر آگے مولانا استن اس طرح چناس سے دا سورت سے دائی سوک تے داسی چوئی زپویا نشما
او هغه څوک دی چې په خبره پوه شو الحمدلله بس پوه شو. درېمه معنا الله برهان نه دی، یعنی علم نراولی په اشیاء په واسطه د برهان سره، دا معنا هم درسته ده. ختم شوه دا مسله. ځکه علم حاصله به واسطه البرهان حصولی او ضرب علم حصولی. اوس بدل ته کې بطور د فائدې او چونکه باب التوحید دی او دا علم منطق چې مونږ لولو دا خالصتاً ز په درجه د وجوب لغیره کې لولما ثواب غنم، او سو کې چې لولي او ثواب نه غني نو داغه خسرت دنیا او آخرت. او الحمدلله مونږ یې سګنو ثواب غنو. دې کې مونږ ټول د توحید خبرې کوو. دا خطبه د توحید نه ډکه ده. دومره توحید خو باندې په مرکز کې واوري او نه په خانقاه کې واوري، لکه چې دلته کې توحید نه وي په هدايو کې واوري. انت ټول اعمال ذکر کیږي اېدا عقاید سره سویونه. اخو هو العلم بالاحکام الشرعیه العمليه عن ادله التفصیليه. اصول فقه کې صدا سے توحید آیا کہ با علم راولی پا قواعد حق یتوسل بها الى الفقه على وجه التحقیق. خاص عام مشترک معول دی کس کم توحید دے، خاص دے عام دے. مشترک معول حقیقت مجاز شریک الہی عبارت نص شرط نظر نص ظاہر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ دی کہ سباب و شعر توحید دی. منگا دی خطبہ کے ماشاءاللہ هغه هم دا ټول توحید روان دی. بس سومره توحید چې دی کتاب کې دومره په دې اصول فقه کې نشته، نه په دې فقه کې شته، آی کې نشته. دې کې بلا توحید روان دی. نو مسله دا چې الله مولودم نه دی او والد او مولود نه دی. الله په دې به یو دلیل دوه دلیل به وایي. په دې دواړو دلیل د دې اول دلیل نه وړاندې به هم بطور دا موقوف علیه او په دې وجه بطور مقدمه به یو خبره ذکر کی، او دا غدویم دلیل نمخ کې به هم داول دلیل نمخ کې ذکر دا خبره د مقام کې شی تماثل دی ته وای چې دو شیئین شریکی په ټولو ذاتیاتو کې لکه زید او عمر چې په حیوان ناطق کې شریک دیتا وی تماثل. او کچرتا پا یو جز کی شریکو دویم کے نا دیتا مشارک تماثل فی الجنسیت ہوئے. نو پلار اوزوی کی دا قانون دے چی دا با شریکی پا کلو ذاتیاتو کیا پا بازو فکلو کی چی لکه د زید نه عمر پیداش، زید پلار او عمر زوی شریک، او چې په بازی کی وی لکه د خر نه قچر پیداش، مولود قچر، والد خارون، اشتراک فی بعض ذاتیات حیوانوں. اس را شامدم بر سر مطلب اللہ جل وعلا نہ والد دے و نہ مولود دے. لو کان الواجب والدا او مولودا یلزم ان یکون مماثلا لشیء آخر. دے با مماثل شری چا سر دے شیء پا کلو ذاتیاتو کی یا پا بعضو کی. واجد ملازم ہے والد و مولود یہ داسی یا پا کلو کی شریکی او یا پا بعضو کی، یا پا کلو کی شریکی دا ہندی نزوے پیدا شو، پا بعضو کی دا ہندی نمار پیدا شو. نو بعضو کی حیوانیت پس که پا کلو کی بھی نو آغا تماثلی نوعی، او که پا بعضو کی بھی نو آغا با شرکت فی الجنس شی، شرکت او دا اللہ سر مماثل پا نوع کم نشتے او پس کم نشتے پا جنس کی. ولیکن اللہ جل جلالہ دا پارا مماثل پا نوع کی راشی نو نوع بما به الاشتراک شی. دا دوار والد و مولود با دیوبن نجدا کی گی پا تشخصاتو
تپوس کوم دا تشخصات دغه ماهیت نوعی سره عین دي که غیر کوي عین دي نو مابل امتیاز عین مابل اشتراک شو کوي غیر دي نو تشخصات زائد شنو وجودهم سشي شو زائد حالانکه وجود عند الاشراق حکیم اغا عین دي دا واجب سر نرسیده او کدغه والد او مولود دا یو بل سره شریک شي پچا کې په جز کې چې هغه جنس دی نو دا دواړه به شرکا په جنس کې شي نو څه پکار دی اوس فصول پکار دی ځکه شرکا چې په جنس کې شریکان یې غیر لپاره فصول درګاري نو بیا کله ما له جنس فله فصل نو کله ما له دواړه په هو مرکب نو سوار له چې هو مرکب الحمدللہ دا مسئلہ ختم شو دویم دلیل پدې چې الله سره څوک شریک نشته دی پچا کی شریک نشته دی په جنس کې څوک نشته شرکا په نشته اول نه بدرې مفهوم په جنای یو ته ویل کېږي فصل مقسم چې مفید خارجي او مفید د وجود د شی یوی فصل مقوم چې داخلي او مفید د ذات د شی او یو جاعلی چې خارجي او مفید د ذات د شی نو سو شو دا درې مفاهیم مختلفه په یو بل صادقيږي کنه صادقيږي نه صادقيږي دا مفاهیم مختلفه دي او غیر صادق دي بعض په بعض دا نه صادقي ځان له مفاهیم متباینه مختلفه دي وجر وسراش وکړه الله سره څوک شریک په جنس کې راشي یا به د فصل مقسم نه مقوم جوړ شي یا به د فصل يلزم ان يكون الفصل المقسم مقوما او يلزم ان يكون الفصل المقسم جاعلا لكن نتاري بكلا الشقين باطل فالمقدم مثل وجر ملازمه دارا چې فصل مقسم الکه د فصل نسبت جنس تر تقسیمی لکه ناطق چې حیوان سره لګي په سوزه کی په دوه یو حیوان ناطق بل غیر ناطق او د نوع تر به تقویمی لکه ناطق په نسبت انسان داخل له مفید دی ذات مفید دی رجا ایو دای چې بس خارجي نو شي نو دغه فصل مقسم چې څوک دی لکه مثلا شرکا په جنس کې راشي نو فصل مقسم به راځي کنه څنګه او دا فصل مقسم به مفید دی چای لنډه وای دا مفید دی چای د وجود به کنه مفید به چای لنډه کراته او د وجود به کنه ولی وجود خو انت عین ذات دی نو د خارج شو مفید د ذات شو نو د مقسم نه جاهل جوړ شو د مقسم نه څه جوړ شو او کده پکې دنه نه د څه شي نو د مقسم نه څه جوړ شو د فصل مقسم نه مقوم جوړ شو نو یاره مقسم نه جاهل جوړیږي یاره مقسم نه مقوم جوړیږي نو معلومه شو چې الله تعالی سره څوک شرکا په نوع کې نشته او په جنس کې نشته او قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد